الرحمن الرحیم. ان پیج کې مونږه ټولز باندې کار کړو. صحیح شو. پرون د بده مرغه زموږ ویډیو ریکارډ نشو. دا دته مونږه ټچ ور کړو هغه کې کنه. دا اوس مونږ دوباره بیا هم دغه کوزه چې ویډیو کې خورا شي کنه. نو دې باندې موږ کار کړو. دا زموږ ته مو چې دا تاسو دې کې هغه آرټ کې دا کولای شي کنه، لکه تاسو پینټینګ پکې کولای شي، لکه څه هغه پکې جوړول غواړئ کنه، چارت وغیرہ یا نو داسې شیپ جوړول غواړئ دې کې کولای شي. نو دا موږ سره سرکل ریکټینګل فارم کې کم یو فارم کې تاسو یو شیپ پکار دې نه راستلای شي. صحیح ده. ما دې دا واغستو دې نه سمپل ټیک چې دا ډایک شو، دا یو شیپ دی موږ سره په دې فارم کې پکار دی کنه، سرکل فارم کې پکار دی یا یو سیده لاین پکار دی. صحیح شو. او بیا دې ته غدار خبره ده چې کله ته دې ته باټري لګي او پل کلر وته لګي هغه ته چې څنګه مخکې مونږ ویلو دي نه بیا کولای شي. صحیح شو کنه. دا چې کله ته ډایک کې ګور هغه سمپل هغه یو ځړه خبره ده. دا چې څنګه دلته موږ پکچر لپاره یو شیپ پکچر اغستو کلم ډریک کو، نو هغه سره دا اپشن راتله بدل د دې سره مډال وګوره دا سرکل دې نو واپس اړولای شي. او چې کله دا یو فارم واخلي نو بیا دې کې دا انګل کم دي کنه، لکه دا کرنه موړاو دي کنه، دا دومره موړاو دي ته چې نه یار دې لګي سیوا موړاو مې یې کوم منو دا به کېږي. دا پکچر کې ما تاسو ته ویلو دا څه وکنه، نو دې کې څه هغه نشته. بس دې دا دلته کې چې ضرورت راشي چې ته چې یو شیپ جوړول غواړم نو جوړولای شي. سمپل بس کلیر شو. او سمپل لاین اکثر موږ تاسو ته وایو چې پیپرو کې موږ اکثر پیپر کو، نو موږ اردو کې پیپر دې کې لیکو، موږ وایو چې کوم دغه صحیح نو هغه کې د ډیش او چې کوم دغه کې د کراس کنه دا سم نشان موږ ورکو. دا سمبلی دا سمبل موږ دې کې تیار نشته، موږ خپل به دې جوړوي. دا د کراس شو. صحیح شو. دا دغه لپاره دې شي جوړو موږ به. ٹھیک شو. دې سیټینګ بیا کوو شي. دا موږ سره د ډیش. ٹھیک شو. کلیر شو کنه. دین علاوه دی باندې موږ کولای شو خو دې کې موږ کسٹم شیپ جوړولای شو. دین موږ مینو دې کې تیار خپل چې کوم شیپ اویلیبل دی هغه لکه ریکټینګل او سرکل غستې شو دا کنه، او دین ته من خپل مرزي مطابق شیپ جوړولای شي. بیا دلته راشه دا چې ډریک کا اوس بدل راشي دا فیک ټول والی، او بیا چې څنګه د موړاول غواړي داسې چې کول غواړي داسې کول غواړي، لکه یو نقشه پکې جوړه کنه، خپل مرزي یو شیپ پکې جوړه چې هغه هم څل تاویل بنني نو خپل دې نه جوړولای شي. کوئی شوی په دې باندې چې سٹار جوړه یا نور څه کوم یو سمبل جوړولای شي. کلیر شو. دا دې د پوره ټول کوی شوی کنه. کنټرول ا می سلیکټ کو ډیلیټ می سکو ټول ډیلیټ. ها اوس موږ تاسو ته وایو موږ څه شروع کوو، موږ به مینیو شروع کوو. موږ کار په ټولز باندې وکړو. اوس موږ زوم مینیو دا نو اول موږ سره کوم مینیو دا فایل مینیو دا. فایل کې موږ سره اولنې نیو دی. نو نیو مطلب چې نوې فایل راغستل. صحیح شو. نو به دا د دې سره دا وینډو کولوي کنه، او دا تاسو ته ما په اول ور سٹارټ کو دلی وکنه چې دا نیو او دا ویډت او هایټ او ویلیامز کپ دا ټول دغه تاسو ته ما خو دلی فرست نمبر ویډیو چې وګورئ نو ټول به کوی شي. کلیر شو. دین علاوه نیو نه بعد موږ سره اوپن دی مخکې نه یو پیج فایل تاسو سره سیو دی ته غواړئ چې هغه سیو فایل زه اوس اوپن کما، نو بل اوپن باندې کلیک وکړئ. کنټرول او د شارټ کټ دی کوم ځای فایل کو دی هغه ته انتخاب د کوم فایل چې هغه تراشه اوپن نه کانو، نو تاسو هغه فایل شي اوپن باندې. صحیح شو. دین علاوه ما سره کلوز دی. نو کلوز څه کار کوي چې کلوز کې کرنٹ فایل کلوز کې ښه، لکه یو اپلیکیشن کلوز کولی کنه، یو فایل دی په یو اپلیکیشن کې هم د رسولور فایلونه ماغسته شو ما په بلم ماغسته وګوره دوه میکلا تاسو کته شي کنه دوه فایلونه دی وګوره. ٹھیک شو. نو اوس کته دا فایل کلوز کول غواړم یا دیږي نه کیږي یا راشه دلته او دیږي نه کلوز او کنټرول F4 د شارټ کټ دی. تاسو کوئی شي یو Alt F4 دی. Alt F کلوز اپلیکیشن کلوز کوي. کنټرول F4 کرنٹ پروګرام کلوز کوي، کرنٹ فایل کلوز کوي. خدا په ان پیج کې خدا په ول کې نه ورډ کې د ریک شارټ کټ بدل لوي کنټرول W دی. صحیح شو. کرنٹ ونډو چې کلوز کوي دې نه کلوز کوي وګورئ یو پروګرام یې سکو کلوز. کلیر شو. دین علاوه موږ سره سیو دی. صحیح شو. نو سیو تاسو کله لیکلو کې ته چې فارم نه سټوریج ته وسه مونږ ځان سره سیو کوم نه دي نه بیا سیو کولای شو.
صحیح شو. بل موږ سره سیویز دی. سیویز مطلب دا چې یو فایل تا یو ځل سیو کو اوس ته وایي چې دا فایل زه په ډیفرنٹ نیم او په ډیفرنٹ لوکیشن سیو کړم نو بیا سیو کولی شي. لکه دا یو ځل تا یو سرټیفیکیټ جوړ کړ یو سټوډنټ ته هغې ته دا نوم ورکړو اوس دې کې د نور چینج هم وکړل بل سټوډنټ ډیټا در واچله نو اوس که دا ته سیو کړې خو د هغې د بل سیو کېږي نه بیا به ته راځي سیویز بیا به دې ته د بل سټوډنټ نوم ورکړې او لکه هغه د مثال د فرسټ کلاس او دا د سیکنډ کلاس دی نو دې ته به سیکنډ کلاس به ورکړې. صحیح شو. په بل ځای به سیو کړې بل فولډر کې به سیو کړې پوه شوې په دې باندې. collect for output دا فرون ما تاسو ویلو کنه دې څه مطلب دی جسم کېږي دلته ما یو تصویر لګاو کنه دې کې او اصل کې دا د مقصد د لپاره ته یوز کولای شي کنه دا شانم کولای شي چې تاسو را دلته تا یو تصویر دې کې ما ولګاو لیټ سپوز زدا راکړم right click or import picture these in a zero picture رکھنا مثلا مختلف pictures فاتح دي صحیح شو دو چلو دا picture دا picture ہو لگی دلتا صحیح شو اس کو picture راشی خواہ دا ٹائم ذکر اخلی دا دی picture سکم دی دا مونگا فوٹوشاپ کے دیکھ کے مونگا کار کو کنا دو دی ریزولوشن مونگا سوا کلے رازا کا مونگا ٹیم دے رکھ لی اور ہائی ریزولوشن مونگا ورکلے تصویران بیکار ہو گیا موږ د دې ریزولوشن چینج کړی نو دې وجه نه دا لږ ټایم اخلي. صحیح ده. دا تصویر دلته راغلی که نه اوس دلته ما یو فایل لکه دا ما یو کتاب لیکلی یا نور ما څه لیکل کړي دي ټیک شو دا زه سیو کړم او دا زه بل چاته ولېږم هلته چې هغه فایل کولاو کړي نه دې کې چې کوم تصویر لګېدلی دا تصویر خو ما د بهر نه راغستی که نه ټیک شو بهر ما څه په ډیسکټاپ پروت دی نو که اوس دا زه چاته ولېږم دا تصویر دا فایل نو بیا به هلته هغې ته تصویر نه شو کېږي. صحیح ده. نو دې لپاره یا داسې دې وخت دې دغه لپاره موږ دې وخت کې د دې ضرورت راځي زما څه دلته یو دغه دی که نه دا یو دغه چا لیکلی دی یو کتاب چا لیکلی دی. صحیح شو. دا یو کتاب چا لیکلی په دې کتاب کې یو تصویر لګېدلی دی یو نه ډېر تصویران دي خو تصویر پکې لګېدلی دی دا تصویر دی. اوس دا تصویر خو دا ان پیج فایل کې دی که نه زه یم چې د دې نه دا تصویر ځان نشي سیپریټ شي دی ټیک شو که نه لکه کتاب چا لیکلی په دې کې تصویران دي ته وایي چې دا تصویران دي ځان له راوځي بس ځان له چې جدا دي شي که نه اوس ته خو دې نشي جدا کولی ځکه چې دا خو د ان پیج په فارم کې دی ته په فیسبوک باندې پوسټ کول غواړې نو دا خو د ان پیج فایل دی دا خو نشي کېږي نه تصویر چې کله دا کولی کې نه به دې کې به تصویر وي پوه شوې په دې باندې که نه نو بیا موږ دې وخت کې دې لپاره څه کار کوو دا دلته آوټ څه دی کولیکټ فار آوټپوټ په دې باندې کلیک کوو نو دا د دې نه دا تصویران چې کوم دي دا بهر راوباسي ځان له سیو کې پوه شوې او یا درته ما وویل چې کله ته چاته دا ولېږې او د هغه څه هلته دا تصویر نه بیا هم نه کېږي که نه یا موږ داسې کوو زه وایم چې دا فایل زه سیو کړم دا کوم فایل چې دی خو دې کې داسې دوه درې تصویران دي که نه ما سره نو دا تصویران چې کوم دي دا چې کله ته سیو کوې نو دا اټومیټیکلي د دې بار یو فولډر جوړ کړي او فولډر سره دا تصویران هم سیو شي. زمونږ اګزامپل کوو زه راځم دلته او دلته راځم سیو ته صحیح شو. دا ساده چې سیو کوم نو بیا خو ساده به سیو کېږي که نه دا به چلو راشم ساده به سیو کوم دا په ډیسکټاپ او د یو فولډر جوړ کړم او دې ته به ولیکم دې نه ان پیج به ورته ولیکم دې ته به 1 نوم ورکړم او سیو مې کوم دا به مینیمایز کو او دلته رالم په ان پیج ما سره یو فولډر جوړ لې دا دی اوس په دې کې یو په دغه سیو دی تصویران بیل سپریټ نه دی راغلي دي بس دغه دا چې کولاو کې بیا وتا تصویران شو کې د فایل کې دنه دي زه دا غواړم چې په دې فایل چې کوم دی دغه چې څومره تصویران راغلي دي هغه ما سره د دې نه ځان نه بهر سیو شي که نه دا فایل هم سیو شي ورسره د تصویران هم سپریټ سیو شي نو بیا به راشي فایل ته او دې نه به کولیکټ فار آوټپوټ په دې به کلیک وکړي په کوم فولډر کې په ان پیج فولډر کې نوم ورته ورکوم 2 صحیح شو او دې نه مې سیو کړو. اوس دا دلته ګورئ تاسو دا زه کلوز کوم راځم دلته ان پیج فولډر ګورم او دلته وګورئ 2 نمبر دی خو دې سره هغه پکچر هم بیل راغلی دی که داسې 10 پکچر دی نو هم هغه به ټول څه کېږي بیل بیل به سیو کېږي نو بیا که ته چاته لېږي دا ټول فولډر به ورته ولېږي یا تاسو هغه تصویر ځان نه سیپریټ شو ګوره هلته چې څنګه تصویر اوس سیم هغه شان تصویر هغه تصویر راغلی هغه سایز کې بهر ته بار جوړ شو تصویر اوس پوه شوې پرې باندې د دې پرپز دپاره بس دا موږ سره آوټ فار کلیک فار آوټپوټ دا د دې لپاره هغه کېږي چې هغه تصویر به موږ بهر ځان نه یوز کولی شو پوه شوې پرې باندې څه مسله خو نشته کلیک فار آوټپوټ کې
دا صرف د ان پیج کې دی په نور پروګرامونو کې وړ کې خو نشته او که نور کې وړ کې هم طریقه به شته چې ته تصویر ځان نه کول غواړې که نه ټیک ده وړ کې هم بیا سکرین شاټ اخیستل یا نورې ډېرې میتډ دي هغې باندې کېږي کورلډا فوټوشاپ کې هم کېږي بیا صحیح ده کورلډا فوټوشاپ کې هم کېږي دې باندې پوه شوئ دې نه علاوه موږ سره فلیس دی فلیس به پرېږدو فلحال ښه ما سره علم نشته اوس فلحال ما تېره ویډیو کې کله هغه ویډیو به پسې وګورې هغې کې شته دی خو اوس ما ذهن نه وتلی سبا به وکړو چلو ټیک ده ما تېره ځله کې چې ما کله هغه ویډیو تاسو وګورئ هغې کې شته دی نیټ باندې هم تاسو وګورئ یوټیوب باندې هغې کې به مې دا ما کله اوس ما نه راکتلې ویډیو ذهن کې مې نشته صحیح شو یو امپورټ دی یو ایکسپورټ دی ټیک شو که نه امپورټ خو تاسو ته پته چې د بهر نه څیز دلته امپورټ کول دي او ایکسپورټ مطلب دا چې د دې ځای نه بهر ویستل دي یو د ملک نه بهر څیز موږ څه موږ وباسو که نه هغې ته ایکسپورټ دی چې ملک ته یې رادننه کوو هغې ته امپورټ دی بهر سامان اخلو ملک ته یې راوړو او دلته چې کوم هغه موږ بهر ملکونو ته لیږو نو هغه ایکسپورټ ټیک شو نو اوس یو ایکسپورټ دی یو ایکسپورټ پیج دی پرون ته ما ویلو که نه یو سمپل ایکسپورټ دی یو ایکسپورټ پیج دی نو سمپل ایکسپورټ باندې هم تاسو راځي دلته او یو ایکسپورټ پیج دی ایکسپورټ پیج باندې کلیک وکړئ نو بیا به دې کې درې اپشن دي سلیکټ آبجیکټ آل پیجز یو سمپل پیج نو فرام او ټو صحیح شو نو زه راځم اول تاسو ته داسې کومه ایکسپورټ پیج کومه ایکسپورټ پیج مطلب دا چې په دې پیج کې ما څه لیکل وکړه لیټ سپوز ولیکم دې سایز مې څه کو انکریز کو لګا دا پیج مې سلیکټ کو ها نه ایکسپورټ کیږي ایکسپورټ پیج دلته براشم ٹھیک شو پدې ان پیج کې او نوم مو تور 5 او دې 7 دلته راځي وګوره ٹھیک شو کنه هغه ټول پیج چې کوم دی هغه څه کو کمنټ سمپل ایکسپورټ مونږه خبره کوله کنه ایکسپورټ دلته وګورئ چې موږ کله ایکسپورټ کاوه کنه نو موږ ته ویل چې دا کوم فارمیټ ګوره سیو از ټایپ صحیح شو د دې ټایپ بسو دا کوم ټایپ کې ایکسپورټ کوو دا په ټیکس فایل کې او ټیکس کوم یو فایل دی دا TXT دا د کوم فایل فارمیټ دی د نوټپیډ دا نوټپیډ یو پروګرام دی کنه دا نوټپیډ مخکې دا نوټپیډ دا ساده نوټپیډ دی دا نوټپیډ دا نوټپیډ پروګرام دی کنه صحیح شو نو تاسو سره دا ایکسپورټ کی دا ټول پیج تاسو ایکسپورټ کو کوم فارمیټ ته ایکسپورټ کی د ټیکس مطلب څه دی نوټپیډ ته صحیح د دې کې اردو لیکلو کوم بیا انګلیش کوم تاسو به پوه شئ اوس موږ کوم چې څه مطلب دی ٹھیک شو راځم دلته او دا سلیکشن کوم د ټیکس ټیک شو چې دا ټیکس ما سره ایکسپورټ کا ټیک شو ایکسپورټ فایل باندې کلیک کوم سمپل ایکسپورټ دی ما سره زه دا غواړم چې دا ټیکس چې کوم دی دا ایکسپورټ کوم کم فارمیټ دا د ټیکس مطلب نوټپیډ فارمیټ دا او نو مو ته کوم چې ما ته 6 نو ورکو نوټپیډ فارمیټ ایکسپورټ کوم سو باندې مې کلیک وکړو زه راځم ګوره ان پیج فولډر ګورم او دلته په 6 نو باندې وایي کنه او چې دا اوس کولاو کوم نه دي ته ایکسپورټ شوی دي او تاسو وګورئ د اردو لیکل موږ سره ګډوډ شو کیږي تاسو چې دا والی اردو په نوټپیډ نه سپورټ کوي ځینې پروګرامونه اردو سپورټ کوي ځینې نه سپورټ کوي صحیح شو کورل ډرای سپورټ کوي اوس فوټوشاپ نه سپورټ کوي اردو ٹھیک ده کنه نو که ډایرکټ په اردو لیکي فوټوشاپ کې نو هم نه سپورټ کوي کورل ډرای نه سپورټ کوي کورل ډا X7 چې کوم دا غي سپورټ کوي صحیح ده نو دې کې اوس دلته موږ اردو چې کوم هغه نه سپورټ کوي نو هم سره ګډوډ هغه سیمبل شو کوي او انګلیش چې کوم دی هغه د نوٹ فارمیټ تاسو کو اوایل او دا اوس نوټپیډ فارمیټ راو نو لیکل مې کولای په دې پوه شوي صحیح شو دې نه علاوه بیا راځو ان پیج ته موږ سره د ایکسپورټ پیج
په ایکسپورټ پیج چې کله کلیک وکړو نو موږ سره درې آپشن راځي. یو ته وایي سلیکټ آبجیکټ، یو موږ سره دی آل پیجز او یو پیجز. سلیکټ آبجیکټ مطلب دا دی چې زه دې کې ما یو سپیسیفیک آبجیکټ اغستی، زه به لیټ سپوز واخلم دا زما سره یو آبجیکټ دی. صحیح شو؟ او دې کې به زه دا لیکل چې کوم دي دا به راواخلم کنټرول سی او دا به ورکې پیسټ کوم په سنټر باندې به یې کومه سلیکټ آل به کوم دا ټول به سلیکټ کوم، سایز به ورله انکریز کوم. ٹھیک شو که نه؟ او څه به وکړم دې ته به لږې بارډر زه ورکړم. صحیح شو؟ کوم ځای نه بارډر ورکوم دلته به راشم یو بارډر به ورکړم او د دې سایز چې کوم دی هغه به ورکړم 6 مې سایز ورکړو. دا به لږ شان غټ کړو چې دا لاندې فکس دې کې نه مس کېږي. صحیح ده؟ دا مې وکړو دننه ورته کلر لګوم هم لګولی شم. د بارډر ته مې دا کلر وکړو دننه پکې بلو کلر لګوم. ټیک شو؟ دا مې وکړو. اوس داسې نور هم دا سره ابجیکټ خو ما دا ابجیکټ سلیکټ کړی دی. زه غواړم چې د دې نه څه وشي یو دا کرنټ ابجیکټ چې کوم دی د دې نه ایز ا جی پی جي ما سره دا ایکسپورټ شي. اوس خو دا دې کې ما یو داسې یو څه لیکلي کړي دي که نه، یو داسې یو شپ مې جوړ کړی یا مې بل یو څه جوړ کړی خو دا لیکل مې کړي دي. اوس دا خو زه په فیسبوک نشم پوسټ کولی که نه، دا خو ما سره د انفیج په فارمیټ کې دي. پوهېږئ تاسو؟ خو دا زه غواړم چې د دې نه یو تصویر جوړ شي ما سره. انفیج کې مې لیکل وکړو خو دا مې په یو شیپ کې جوړ کړی، یو ټیکسټ باکس کې مې جوړ کړی او د دې نه یو تصویر جوړ شي. صحیح شو؟ دا ځان له ایکسپورټ شي. نو زه به راشم ما دا څه لیکلی که نه، یو خو دا ټول لیکل چې دا 15 پیجونه لیکي 10 پیجونه هغه ټول ایکسپورټ کول دي. یو سمپل دا یو شیپ چې کوم دی دا ځان نه ایکسپورټ کول دي. نو دا مې سلیکټ کړو رالم چېرته ایکسپورټ پیج ته او دلته به څه لیکم سلیکټډ آبجیکټ. صرف آبجیکټ چې کوم دی دا ما سره ایکسپورټ کړه، دې نه یو تصویر جوړ کړه، نور نه مه جوړوه. نو بیا به راشي تا ته وایي چې به کوم ځای کې څه وکړې بروز به ورکړې. د کوم ځای کې به دا که ان پیج فولډر کې نوم ورته ورکړه، ما ورته 7 نوم ورکړو او دې ځای نه مې څه کړو سیو مې کړو او اوکې مې کړو. اوس تاسو کتلی شئ دلته به دا موږ سره اکلی موږ چې کوم دغه جوړ کړو هغه دلته ایکسپورټ شو ایز ا جی پی جي. صحیح شو؟ او په کوم صرف هغه شیپ راغلی موږ سره نور دغه را نه. کلیر شو؟ پوه شوې په دې باندې؟ بل جی لیکلو رنګ ولې نه بدلېږي؟ تا نه دی ویلی دا لیکلو چې کې دا فارمیټینګ کې د شیپ بارډر او دې شونده به د دې ټول نه کې او که د ټکس حوالې څه خبرې نو بیا به دلته دا ټک دیف ټول دا بیم ټول ته به راځي دې ځای نه به د دې کلر چینج کړي. دا مونږ ویلی دی که نه؟ دا ولې ستا ذهن کې نشته؟ صحیح شو؟ ښه بل مونږ سره دی بیا زه راځم ایکسپورټ پیج ته او دلته ما سره آل پیجز دي. آل پیجز مطلب دا چې تا سره 10 پیجونه ترې چې 10 وانه پیجونه ټول ایکسپورټ شي ځان له ځان نه. پوه شوې؟ یا پیجز مطلب دا چې تاسو سره 10 دي ته غواړئ چې صرف 9 نمبر پیج زه پرنټ کول غواړم یا ایکسپورټ کول غواړم یا د دونه د چې پورې داسې. پوه شوې په دې باندې؟ نو موږ سره یو پیج از آل پیج کوم دا ټول چې دې پیج کې څومره لیکل دي دا ټول به څه شي ایکسپورټ شي. چېرته په ان پیج کې په ان پیج فولډر کې نوم دې څه راشي 9 نوم مې 9 مې ورکړو د دې نوم مې ورکړو چلو راشي او دا ځای نه مې اوکې کړو او دا مې تاسو کتلی شئ دلته به هغه ټول فایل دغه راغلی ایکسپورټ پیج مې او که سلیکټډ آبجیکټ نو بیا یو آبجیکټ راتلو کې. اوس پوه شو په دې باندې؟ دې نه علاوه موږ سره پرنټ دی نو پرنټ به موږ اخره کې تاسو ته بیا وښایو چې کله دا ختم شي که نه پرنټ به څنګه وباسي. نو بیا دا ځان نه وړکې ما تاسو ته ځان نه یو پراپرټي هغه راځي دلته یو ونډو ده که نه دې کې بیا مزید موږ پرنټ تاسو ته وباسم. موږ وړکې تاسو ته پرنټر راوړی دلته که نه چل ما ښودلی مو درته دا یو شانتې پراپرټي ده. صحیح شو؟ دې نه علاوه ایگزیټ نه څه کېږي اپلیکیشن کلوز کېږي. ښه آر ټیپ 4 ته وګوره چې ایگزیټ وي نو ستا اپلیکیشن به کلوز کېږي. ټیک شو؟ او دلته څه کېږي ریسنټ فایل شو کې راځي تا سره چې کوم اوس نږدې وخت کې تا کولاو کړي دي هغه به تا ته په ترتیب دلته شو کېږي. په دې پوه شوئ؟ ښه بس دی که نه مخکې به لږ ځو که نه دا ویډیو به سټاپ کړو بیا به بله شروع. ټیک ده که نه؟